نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعینو، دی قربانی جناور والا بعضی اوصاف او عیبونه او د هغو والا شرعي حکم چې قربانی جناور په خستلو وخت کې دغه عیبونه والا خصوصي طور باندې سړی خیال وساتي. لکه مثلا چې داسې جناور وي چې هغه والا پخا کټ شوی وي، ګوډ یا پخای وي خو داسې ګوډ وي چې هغه د هغه ګرځیدل نشي، په هغې پښې باندې هغه پخه په ځمکې باندې لګولی نشي، نو بیا داسې جناور والا قرباني نه وي جایزه. په داسې جناور باندې قرباني جایزه نه ده. خو که چېرې هغه جناور د کومه پښه چې داسې زخمی ده یا په کومې پښې باندې ګوډ ده چې هغې پښې باندې ګرځېدلی شي، لغوندې هغه پښه لګوي، په ځمکې لګوي که نه، چې هغې په سهاري سره لږ لږ ګرځي، نو بیا قرباني جایزه ده. او که پښه یې بیخي کټ شوي وي بیا ورباندې قرباني جایزه نه ده. یا کوم جناور والا غاښونه بیخي داسې ډېر غاښونه مات شوي وي چې هغه خوراک نشي کولی، نو بیا داسې جناور باندې قرباني جایزه نه ده. خو که چېرې غاښونه داسې کم غاښونه مات وي، ډېرو نه، خو داسې وي چې هغو غاښونو سره چې کوم غاښونه یې بکي دي هغو باندې خوراک کولی شي، بیا قرباني جایز ده. دغه رنګ یو جناور ده چې هغه والا یو غوږ کاټ ته یا دواړه غوږونه کاټ دي بیخي، یا یو غوږ درېیمې حصې نه زیات کاټ ته، مثلا یو غوږ والا 3 حصې جوړې کړي، درېیمې حصې برابر یا دنه زیات غوږ کټ شوی ده، نو بیا قرباني داسې جناور والا جایزه نه ده. که چېرې یو جناور والا غوږ درېیمې حصې نه کم کټ شوی ده، نو بیا د باندې قرباني جایزه ده. دغه رنګې اخکرو په حوالې سره که چېرې یو جناور والا پیدایشي طور باندې اخکر نه وي یا اخکر وي خو وړه وړه وي، نو داسې جناور والا قرباني جایزه ده. خو که چېرې د جناور والا اخکر مات شوي خو وي، خو بیخي بیخ نه وي ماته، بیخ نه وي راووتلي، نو بیا پاسه مات شوي وي، نو بیا داسې جناور والا قرباني جایزه ده. ها همدغه رنګې که چېرې جناور والا اخکر بیخي بیخ نه مات وي، داسې مات وي چې بیخي اخکر والا بیخونو کې اثار هغه بیخون بیخ نه غوړی ختم وي، نو بیا قرباني جایزه نه ده. که چېرې جناور والا لکي درېیمې حصې نه کمه کټ وي، لکي مثال 3 حصې جوړې کړي، درېیمې حصې نه کمه کټ شوي وي، نو بیا قرباني جایز ده. که درېیمې حصې برابر یا دنه زیاته لکي کټ وي، بیا قرباني جایزه نه ده. یا رسولي کوم جناور والا رسولي وي، هغه داسې بیمار شوی وي، هغه د واچي چې هغه والا صحت باندې هغه اثر کړی وي، صحت یې کمزوری شوی وي، نو بیا داسې جناور والا قرباني جایز نه ده. خو که چېرې صحت یې برقرار وي، مثلا داسې څه بیماري وي ورباندې چې چمړې باندې څه مرض ده یا غوښې ته دانې دي ورباندې، چمړې د پاسه یا چمړې لاندې داسې دانې دي چې بل مرض ده چې صحت یې ته متاثره ده، صحت یې خراب شوی ده، بیا قرباني جایز نه ده. که صحت یې ټیک وي، صحت یې نه وي خراب شوی، نو بیا قرباني ورباندې جایزه ده. دغه رنګې د جناور والا تعینو په حوالې سره څه مسایل داسې دي چې مثلا غووي، اوښوي، مخوي، دا کټو جناورو کې که چېرې یو ته د والا خراب وي، کټ شوی وي، یا یو ته زخمي وي، وچ شوی وي، نو بیا د یو تیس سره څه مسله نه کوي، یو تی باندې غټ جناور کې بیا که خراب وي یو ته یا وچ شوی وي، نو قرباني جایزه ده. خو که چېرې دغه اوښه، غوا، مخه وغیره د غټو جناورو کې که چېرې دغه والا 2 تیونه خراب وي یا 2 تیونه وچ شوي وي، نو بیا قرباني د والا جایزه نه ده. همدغه رنګې وزه، ګډه وغیره 2 جناورو کې که چېرې یو تی خراب وي، یو تی وچ شوی وي یا کټ وي، بیا هم قرباني جایزه نه ده. دغه رنګې که جناور والا تعینو نه شودې کوم وي،
کچری شودی روزی خو اگر چې کچری د شودی کامې روزي کچری جناور ولا تینو نه شودی روزي خو کامې روزي خیر ته مسله نه کوي د جناور باندې هم قرباني جایزه ده کچری جناور دا چې هغه په دوړو ستر ګوروندا په یوې ستر ګوروندا یا کاږي سترګي غړوي دا سوي چې دوړو سترګي راندي دي یا یو سترګي باندې لوندا نو په دې باندې قرباني جایزه نه ده خو کچری یو جناور کاږي سترګي غړوي یا یوې سترګي نظری درېمې سینا کم نظیر لوړ ده یعنی کم نظری متاثر شوی ده درېمې سینا کم نظری متاثر ده نو بیا خیر ده به د جناور باندې قرباني جایزه ده او که درېمې سي برابر یا درېمې سینا زیات نظری لوړ وي نو بیا جایزه نه ده او دا غرانګ چې بخیلوند وی یا په یوې سترګې لوند وي بیا خاصه نه ده جایزه کوم جناور ولا غوګونه کټ شوی وي نه پوزه کوم جناور ولا کټ وي نو هغه باندې قرباني جایزه نه ده داس جناور ولا قرباني جایزه نه ده او کچری رسید لپاره امخ کې بینی زور دا شي څنګه پوزو کې اغاز د وجه هغه لپاره کسروي وغیرہ کړی وي هغه کې رسید چولو لپاره بیا خیر ده بیا د جناور باندې قرباني جایزه ده دغه رنګي ژبه زبان کچری کوم جناور ولا زبان یا د ژبه دا چې نیمه نه زیاته کاټوي نیمه نه زیاته کاټوي یا نیمه ژبه کاټوي بیا دی ولا قرباني جایز نه ده خو کچری د ژبه نیمه نه لګه کاټوي دی سکی نیمه برابر نه وی کاټ نیمه نه کم کاټ شي وي د نیمه نه لګه کاټوي نو بیا قرباني جایز ده دغه رنګ کوم جناور حامل وي حامل غاوي مخوي وزاوي ګډوي دی ولا قرباني جایزه ده خو هغه بچه کمر روزي پیدا شي خو بیا چې نشي خوړای او کچري ژوندې وي هغه جناور به ته بیا حلال کی هغه هم حلالوي هغه هم قرباني به کوي نو دا بهتره خبره او کچري خوړلې جایز دي کچري څوک چې رموي دا نه لو الول نکلو پریګي دا ولو خو بیا به هغه صدقه کوي هغه ولو بعد کې صدقه کوي او دا غرانګ کې یو جناور خسیده نو خسی جناور ولا قرباني هم جایزه ده یو جناور دا داسې به انتهایی ډیر کمزور ده چې ډوګو بخي غړې خاتم ده بخي کمزوري وي نو به دا جناور ولا قرباني جایزه نه ده چې بخي به ډوګو غړې مړ خاتم می داسې وي چې ورزيږي پسې ګرځیده هم صحیح نشي ډیر به انتهایی کمزوري وي نو داسې جناور قرباني جایزه نه ده کچری جناور کمزور خدا خو برابر ده چمتو ده صحیح برابر ده خپل ګرځیدل شي منډه دلړي وي په داسې جناور ولا قرباني جایزه ده مو تاسو په کور دي چې شلخه جناور خلی داسې جناور خلی شي غلط برابر وي غلط وي غوخه پکې ډیره وي یا خستاوي چې ته ګوري خوان کوي داسې نه خستا جناور وي داسې جناور سره خلی داسې جناور ولا قرباني ډیره بهتره ده خو کچری داسې جناور وي چې هغه اول سره وخلی خو صحیح سالم وي خو صحیح برابر وي هیڅ مسله هیڅ عیب پکې نه وي خو ذبح کولو په وخت کې داسې عیب ورګه پیدا شلو نو بیا هیڅ مسله نشته داسې جناور ولا قرباني صحیح ده درسته ده دا عیبونه پکې کا پیدا شي ده مفتی داسې جناور ولا قرباني کیږي لکه مثال جناور چې کله ته غرزوي قرباني دی پر سملوي هغه وخت کې دی ولا خامات شي یا قرباني په وخت کې جناور درنه را پورته او منډه کا وتخلو او هغه چې سره ټکر او خوړه مثال اغسترګه وغیرہ زیاش و خراب شو دغه رنګ ایبونه کسه پیدا شي قرباني په وخت کې نو خیر ده دی باندې قرباني کول صحیح دي هیڅ قسم ته مسله نشته قرباني جایزه ده الله رب العزت اعمال کول توفیق نصیب کی وما علينا الا البلاغ المبين